کله چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی د ده په ذمه باندې د بندگانو څه حقوق لازم کړی دي خو شرط دا بنده د دغه حقوقو پابندي ونه کړي د قیامت په ورځ به رب ذوالجلال د ده نه د دغه حقوقو متعلق تپوس کوي دغه ته حقوق واجبه وي بعض حقوق مستحبه دي د بهترۍ په بنیاد د معاشرې د اصلاح په بنیاد مسلمان به هغه حق ادا کوي نو په معاشره کې به اصلاح وي فساد به نه اولنی حق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبادت پر صرف اور صرف د الله کې د غیر الله ته سر نخکده کې او نه به د الله سره په ذات کې نه په صفاتو کې څوک شریک جوړي یعنی عقیده د توحید په مضبوطه ساتي دویم حق چې الله جل شانه د توحید پسې متصل ذکر کړی دی وبالوالدین احسانا د خپل مور او پلار سره به ښه سلوک کې علماء لیکلي دي چې د خپل مور او پلار وړاندې به داسې ودرېږي لکه یو تښتېدلی شوی غلام چې د آقا نه تښتېدلی وي او بګوړه غلام وي او بیا پسې آقا فوج ولیږي چې دا غلام راګیر کې او ماته حاضر کړي هغه غلام گیر شي او آقا مخې ته ودرولی شي نو دا شرمېدلې او ټیټ سترګې به د آقا مخې ته ولاړ وي دک شان به د مور او پلار مخې ته سترګې ښکته په خوله باندې په جمع باندې نرمي دا به د مور او پلار وړاندې ظاهره د مور او پلار وړاندې به په چهره باندې خفګان هم نه راولي چېرته مور او پلار ته مې ذره برابر تکلیف نه رسي در دې پورې چې اف قدرې نه هم موږ تاسو منع شوي یو چې مور او پلار ته د اف قدرې مطابق تکلیف ورنه کړي چې د هغوی د زړه نه پې اف قدرې وکړي دا د تکلیف هغه ذره برابر حصه ده دریم حق وبذي القربى د رشتہ دارانو سره حسن سلوک کوه رشتہ داری وسره قائم ساته د رشتہ دارۍ چې کوم حقوق دي او جایز رسمونه دي د شریعت په هغې رد نه دی کړی نو هغه ورسره برقرار ساته والیتاما والمساکین د یتیمانانو سره او د غریبانانو فقراو سره حسن سلوک کوه بد نظر ورته مه کوه والجار ذی القربى بل حق دا دی هغه ګاونډیان چې ستا رشتہ داران دي د هغې سره حسن سلوک کوه یا هغه ګاونډیان چې ستا رشتہ داران نه دي خو ستا سره نږدې اوسېږي ستا په ګاونډ کې اوسېږي هغې سره ښه رویه ساته د خپل لاس او د خپل د ژبې د تکلیفونو نه محفوظ ساته والجار الجنوب او هغه ګاونډي چې ستا په ښي طرف کې او ګس طرف کې اوسېږي یا ستا کور مخامخ اوسېږي مفسرین فرمایي د دې نه کفار مراد دي که یو کافر هم ستا په ګاونډ کې اوسېږي نو تا سره دا حکم دی چې حسن سلوک ورسره کوه ستا د اخلاقو په وجه باندې ممکن نه ده چې هغه اسلام کې داخل شي نو دا حقوق زموږ او ستاسو په ذمه باندې دي او د ګاونډي حق رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما زال جبریل یوصینی بالجار مسلسل جبریل علیه السلام راتلو ماته د ګاونډي په حق کې وصیت پکولو او د الله له طرف نه احکامات وروړل حتی ظننت انه سيورثه در دې چې ما ګمان وکړو کېدی چې دا ګاونډي ما سره په میراث کې شریک شي در دې پورې نبی علیه السلام ګمان وکړو چې کېدی شي زما په میراث کې ما سره ګاونډي شریک شي دومره حقوق راغلي د دې آیات په تفسیر کې بیا یو بهترین حدیث علماء لیکلی دی نبی علیہ السلام او فرمایل الجیران ثلاثه ګاونډي درې قسمه فجار له ثلاثه حقوق